د دې دور مسلمان دوه چیزونو ته نه ټینګېږي، یو مال ته او بل ښځې ته. کله چې مسلمان دوکه کې دا دوه چیزونه مخامخ کړه دی بیا د ټینګې نه. او یهود چې هر کله مسلمان دوکه کوي نو په دغه دوه چیزونو باندې دوکه کوي، یا خو به میدان ته پیسې روباسي او یا به میدان ته ښځه روباسي. نو چې میدان ته پیسې راوویسته نو ډېر مولیان پکې هم بیا وښویږي، وایي 10,000 روپۍ میاشت ورکو، ستا په دې پیسو لعنت شه مړه. هغه چا چې پکې نومونه لیکلي وو هغه هم لکه د سپو لاړ شي هلته بین مینو ووایي، څه شی ورته میلاو نه شي. ته خدای دې غر کا، تا له الله پاک د عزت جامه درکړې ده، ته چې روټۍ نه به الله ته نه پاتې کړي. مړه غیرت وکړه. الحمدلله موږ په غیرت وکړو، غیرت او ټولو په یو ځای باندې ریجکټ کړل، مسترد کړل. موږ ستا په پیسو باندې څه کوو؟ 70 ارب ډالر پاکستان ته د مولیانو د اخیستو دپاره راغلي وو، خو الحمدلله مولیان یې وانه غستل. 10,000 روپۍ میاشت ورکوو. د 10,000 روپۍ میاشت نه مخکې وی چې د 80 کالو نه د چایې چې باو دی هغې ته به د میاشتې وظیفه میلاویږي. بوډاګانې دوکه کړل، درکړي دي پیسې چاله صرف دوکه وه. د هغې نه پسې بیا مولیان دوکه کړل او زه به مولیان په پیسو والمه. ته خو مولیان په پیسو اول واخله که نه، هغه تا چې په پیسو اخیستي مولیان دي د هغې بیا دغه انجام شي په مردان ساولډیر کې چې دا د 10,000 روپو مولا و. مړه دا مولا پېژندلی نه دی، تاله به مولا درځي خو هغه ستا د کیټګري والا مولا به تاله درځي، اصل مولا تاله نشي درتلی. یا به ښځه میدان ته روباسي او یا به پیسې میدان ته روباسي. نو کمزوری مسلمان په دې دوو چیزونو دوکه کېږي، یا په پیسو دوکه کېږي او یا په ښځه باندې دوکه کېږي. او دغه دواړه چیزونه په میدان کې دي، خو چې کوم علمای حق دی هغې الحمدلله په دغه شي باندې دوکه نه شوه. ډېرو کسانو ماته وکړي. داسې یقین وکړه یو ځل ماته کال راغی، وی دلته کې ستا تنخوا ده راشه ویسه، ما نه اخلم. وی د اکاونټ نمبر دې ووایه. هلکه مې زموږ ځان له 7,000 روپۍ تنخواه ما اکاونټ په څه پسې کولو کړی دی، ما سر نه اکاونټ شته نه. وی کولوي که مې زما اکاونټ اړو کولاویږي نه، بیا وی ستا 100,000 تنخواه ده. بل ځل یې کال وکړو وی ستا 30,000 روپۍ تنخواه ده او 3 تنخواګانې ستا پرتې دي راشه ویسه. یا لکه وروره مې دا کوم قسم تنخواه ده چې لکه ټولې تنخواګانې په بینک راځي او زموږ تنخواه په څوکۍ کې پرته ده، لکه دا ناشنا تنخواه ده. بیا یې دباو، بیا یې زور پکې وچلو چې لکه خامخا راشو دا خپله تنخواه دې ویسه. ما ورته په جواب کې یم په دې پیسو زه میچاز یم نه کوم، میچاز یې دقسې مې ورته وویل. ما خبردار ما ته بیا بل کار ونه کړي، موږ دا شی ریجکټ کړی دی، دا موږ مسترد کړی دی. پاکستان کې خلک د غریبۍ د لاسه خودکشیانې کوي، هغې ته یې ورکوي. مولا نه غواړي. مړه تاسو چېرته اورېدلي د پاکستان په 80 کاله تاریخ کې چې مولا چېرته د مهنګایۍ د لاسه خودکشي وکړه او یا مولا د تنخواه دپاره سټرایک کړی دی، احتجاج یې کړی دی؟ نه سوال نه پیدا کېږي. مولا نشي اخیستی. ستا ته چې کوم اخلې هغه د 10,000 روپو مولیان هغه ښکاره دي، هغه ښکاره دي. الله پاک تاسو منع کوي د دوی د دوستۍ نه. او دقه دوو چیزونو ته چې کله مسلمان ټینګ شو دا کامیاب دی. تاریخ گواه دی، تاریخ گواه دی، اسلامی تاریخ چې کله مسلمان پسپا شوی دی په دې دوو چیزونو، یا یې ورته پیسې مخامخ کړي دي او یا یې میدان ته ښځه راویستې ده. ستا نه چې کارګل تلو، کارګل نو مې شراب او جنکۍ را مخامخ کړي وې، کارګل څه کتلی دی. نور د بنګال چې تلو، بنګال نو مې شراب او ښځې راویستې میدان ته. یاد ساتئ خلک یې په دې باندې دوکه کړي دي. او چې کوم کلک ایمان والا مسلمان یې که نه، راسخ ایمان لري، په دې شیانو نه دوکه کېږي. دا ته چا ویلي دي؟ الله پاک فرمایي د یهودو نه ځان وساته. انتهایی خطرناک ترین خلک د مسلمان دپاره یهود دي چې هغوی ټول عمري میدان ته دغه هغوی اکانمي سټیبل ده، د هغوی معیشت مضبوط دی. هغوی وایي بس غریب مسلمان دی، راشه پیسې میدان ته کا، راشه ښځه میدان ته که د خپلې د خور لور په عزت باندې. خو دغه خلک نه دي، خو دلته موږ مسلمانان پکې دوکه کي. او چې دې دوو چیزونو ته څوک ټینګ شو که نه، بس هغه کامیاب دی. الله پاک فرمایي دوستی مه کوئ، منع کوي تاسو الله پاک د هغه خلکو نه دوستۍ نه
ستاسو سره جنگیږم په دین کې او تاسو ویستلی ستاسو د کورونو نه ایک افغانستان کې مسلمان د کور ویسته دی دا مسلمانان په یو جسد پشان دي د یو بنیان پشان دي د یو جسم پشان دي دا یو خبره ده یو کلمه ده دا ټول یو خبره ده پکار دا چې موږ دا غي مرسته په هر حال دین اسلام کمزورې طرف ته راړو ځکه چې دین اسلام حامل او چتون کې یعنی مسلمان هغه کمزورې شو او دا دین اسلام خو په د باندې راټینګ دی نو چې دې کله په خپل د ځانو غورځو نو ظاهره خبره ده دین اسلام کمزور ولی کمزورې شو دین اسلام کمزورې نه دی مسلمان وته ځان کمزورې مسلمان هغه بوج په خپل ملا او چت نه کملا وته ټیټ کړه ملا خپل ماته ګورئ الله پاک دې په پوره دنیا کې مسلمان معزز او شرف ورکړي چې خپل مسلمان د يهودو ملګرتیا نه کوله په عراق کې به صدام حسین نه پانسي کېدو چې خپل خلکو غداری نه کوله مولا عمر صاحب باندې شهید کېدو چې خپل خلکو غداری نه کوله دغه د مرګ په مرض د سپي په مرګ چې مړ شو مشرف چې د ډاکټر عافیه صدیقي نوې ورکړه نن په باغې باندې ظلمونه نه کېږي دغه ایج سو ته ورسېدو بیا باغې باندې کم ظلمونه روان دي پس خبره چې هغه د مجاهدینو ملګرتیا کوله 2 لک روپۍ میاشت به مجاهدینو ته ورکوله د یو ډاکټر سره په شرط نکاح کړو وی جهاد د بځي نن هغه په امریکا کې په جیل کې پراته ده آزاد دي کې کنه دا غیرتيان حکمرانان دوی کې ایمان نشته مړه دا بې ایمان دي کافر دي ګوره ستا کرکټر په کار دی کردار په کار دی په سجدو ته نه مسلمانېږي او په خبرو چې ته خبرې وکړې چې زه مسلمان یم کردار ته به ګورې کردار ته